أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. سورة الروم 5 نمبر آیات. پر یہ 5 نمبر آیات کی د سورت اصلی عنوان او مضمون ذکر کیږي او اصلی مضمون چې کوم په مثال سره ذکر شي او چې غلبت الروم فی ادنى الارض چې په رومیانو باندې غلبه شوې ده په غنځدې ځمکه د عربو کې او زرد چې الله تعالی به دې ته بیرته غلبه ورکړي. هلته کې دا مضمون ذکر شي او چې د الله تعالی امداد د حق پرستو سره دی، خو دغه مضمون په مثال کې ذکر شي. په دې 5 نمبر کې دغه مضمون په صراحت سره ذکر کیږي چې د الله تعالی امداد د حق پرست خلکو سره دی. نو بنصر الله ينصر من يشاء، په امداد د الله تعالی سره ينصر غالب کوي من يشاء او چالم چوغاړي. وهو العزيز الرحيم، او د الله تعالی غالب او مهربان ذات. دو صفاتونه د الله تعالی ذکر کیږي د دلیل په تور باندې. وهو العزيز الرحيم، چې عزیز دی بر رحیم، او د دو صفاتونه په تور د دلیل ذکر کیږي چې الله تعالی چې څوک یې مخوخ شي څوک یې مخوخي هماغه سړی د الله تعالی غلبه ورکړي، فتح ورکړي او مخالف ته شکست ورکړي. دا ولی ځکه چې الله تعالی په خپل باندې غالب ذات دی، د لوی صفت د غلبي والا ذات دی، نو چې څوک یې مخوخي غالب کولی شي. او په دې خبرو کې الله تعالی سره کمزوري کیږي نه، پاتې نه راځي. الله تعالی مهربان دی، رحم والا دی. انسان بظاهر باندې کمزور دی، خو چې الله خوښ دی الله په مهرباني کې غالب کوي. دا دو صفاتونه د الله تعالی د دې مخکینی عنوان د پاره به تور د دلیل باندې ذکر شو چې الله تعالی حق برس خلق ولی غالب کوي. که مخالفین ډیر زورور شي بیا هم د حق برس خلق به غالب شي. نو او ځکه چې الله تعالی غالب او مهربان ذات. وعد الله، دا وعده د الله تعالی ده. الله تعالی وعده کړی د چې مؤمنان او حق برس خلق به غالب کو. لا يخلف الله وعده، الله تعالی مخالفت نه کوي د خپل وعده. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلق پوهیږي نه. اکثر خلق د الله تعالی په صفاتونو او د الله تعالی په وعدو په نظام باندې نه پوهیږي. نو چې کله نه پوهیږي نو هغه بیا ټول نظر په اسباب او وسایل باندې او په دې باندې سره بده پوهیږي نه چې الله تعالی څه کوي، صحیح را دي او څه کولای شي دې خبر هم نه. نو هغه په سری په اسباب باندې په وسایل باندې په افراد باندې او د الله تعالی په فیصلو باندې نظر د سره نه. نو ولكن اکثر الناس لا يعلمون، دا هغه خلک چې د دین نه خبر دي هغه د پاره زجر دی په بی علمۍ سره چې د الله تعالی د نظام او دین نه دي خبر. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، دا هم زجر دی، دویم زجر دی. هغه خلکو د پاره چې په دین باندې نه پوهیږي د الله تعالی د وعدونو او د نظام نه دي خبر. او دا د سوال جواب هم دی او زجر هم دی. سوال جواب دا دی چې کوم خلک د اسلام مخالف دي، دا خو ډېر هنرمن خلک پکې شته دي، ډېر تعلیم یافته خلک پکې شته دي، ډېر وسایل والا او ډېر مالدار خلک پکې دي. نو دومره وسایل، هنرمندي، دومره اسباب باوجود بیا هم د خلک نه پوهیږي، بیا هم د سیویل چې دا نه پوهیږي. نو ظاهري شک شیطانی وسوسه دار دی چې داخله پوهیږي ځکه چې سره جمع کړل لسی خو کړی دي. نو جواب یې ذکر شو. يعلمون داخله پوهیږي ظاهرا من الحیات الدنیا، په ظاهري ژوند د دنیا باندې. ظاهري د دنیا ژوند پیژنې چې د انسان تر دې شي ضرورت ته دا جوړول غواړي دا ورانول غواړي، بدی باندې خو پوهیږي. لکه څنګه چې ساروی پوهیږي چې دې پټي کې شنمشن پاسل له دغه ځکه بوټي دی خړل غواړي، ظاهري خبرو باندې ساروی هم پوهیږي. وهم عن الاخره هم غافلون، دوی د اخرت نه خبره دي. د دې نه دي خبر چې زمونږ د ژوند صدا پاره دی، به کوم ورځ خاتمه کیږي او د مرګ نه بعد بس کیږي، د کوم خبرو به تاسو کیږي، د کوم خبرو احتساب دی، کوم خبره به نقصان ثابتېږي، کوم فائدہ من ثابتېږي، د دې نه سره خبر نه دی. او اصلي شی هم دغه د سره به دغه مضمون باندې ځان پوهیږي. دا خبره مخکې مونږ کړي د چې انسان په غټه سطح باندې راواخلي انساني سفر او د انساني ضرورت په حواله سره. نو انسان د دوه سيزونو نه جوړ ل، یو جسم دی یو روح. جسم عارضی دی، دا مخکې نو، روح کې روح په عالم الارواح کې د مخکې نه موجود. بیا دغه جسم چې کوم دی نو یو وخت پراچ د انسان د جسم به ختم شي، خاوري بشي، خو دغه روح به بیا موجودي او د سره بیا هم حساب کتاب کیږي.
بیا د روح خپل ضرورت دي، د جسم خپل ضرورت دي. د روح ضرورت پوره کیږي په دین سره، او د جسم ضرورت پوره کیږي په اسباب سره، په خوراکونو سره، کپړو سره، کور سره، د ژوند په وسایلو سره. نو چونکې روح اصلي د جسم عارضي دی، نو انسان سفر په دې طریقه باندې چې د روح د پاره به هم تیارې نيسي او د جسم د پاره به هم نيسي، دوه د پاره به تیارې کوي. دوه شرعي امر دی. خو که د سټیم راشي چې کله د دین او د دنیا منځ کې ټکراو راشي، نو بیا خو خیارته دا د اهمیت اصلي شي استور کې روح تور کې دین ته اهمیت ورکړي، او عارضي چې کوم جسم دی هغه ته ترجیح ورنکړي. دا خیارته ده. نو دغه خلک چې کوم دین په ظاهري ژوند دنیا باندې پويږي، خو اصلي شي چې آخرت دی، هغه د روح ضرورت او مقصد دی، هغه نه خبره دي. دغه ځکه نه د جهالت سرګندي. اولم يتفکروا فی انفسهم، آیا دا خلک فکر نه کوي په خپل نظرونو کې؟ ما خلق الله السماوات والارض، چې نه دی پیدا کړی الله تعالی اسمانونه او زمکه، و ما او هغه څه بینهما چې په منځ کې دي، الا بالحق، مگر د پاره د ظاهرولو د حق چې حق ظاهر شي، واجل مسمى، او د یو نیټه مقرره پوری. یعنی دي خلکو د وسه پر دا سوچ نه دی کړی چې زمکه او اسمانونه الله تعالی څه د پاره پیدا کړی دي، او دوی مدار چې د مقرره نیټه باندې به دا ختميږي کنه ایسه مستقل دي، د فکر دی وسه پورې ونی نه دی کړي. وان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون، او یقینا ډیر خلک د ملاقات د خپل رب نه انکار کوونکي دي، یعنی بعث بعد الموت او حساب کتاب نه منکر خلک دي. دا بل زجر دی د اسلام دشمنانو د لپاره چې دوی د دې خبرې نه هم خبر نه دي چې د الله تعالی سره مخامخ کېدل، پیش کېدل، او دغه ملاقات د لپاره یو قسم له تیارې پکار دی. نو دا کسان چې کم دي، کم چې د دین دشمنان دي، نو د دې بنیاد دا دی چې د الله تعالی د ملاقات نه منکر دي، د حساب کتاب قائل نه دي. که د حساب کتاب کلم قائل شي، بیا بر جرایمونه په خپل لاس والی د الله یاره پړ کې راولاړ شي، او د الله تعالی دین به ومني، د الله تعالی مخلوق باندې بیا رحم امر شي. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم. دی آیات کې د اسلام دشمنانو د لپاره تخویف دنیاوی ذکر کیږي، د دنیا یاره ذکر کیږي چې تاسو د دین دشمنی او د دین بغاوت د تاسو دنیا هم خرابایي او خراب کړي ده، او داغه د لپاره مثال ذکر کیږي چې د مخکینی تاریخونو حواله ذکر کیږي چې د مخکینی حالاتو تاسو وګورئ. اولم يسير، آیا دوی سفر نه کوي په لار دی بزما کې، فینظروا چې دی وګورئ کیف کان چې څنګه وو عاقبه الذين من قبلهم، انجام د هغه کسانو چې د دوی نه وړاندې وو. دوی نه وړاندې چې کوم د اسلام دشمنان پاتې شوی دي، تیر شوی دي، داغي انجام سو. کانوا هغوی اشد منهم قوه، ډېر سخت د دوی نه په طاقت کې، د مخکینو باغیانو د دین دشمنانو قوتونه د مخکینی د وسنی موجوده قوتونو نه ډېر زیات تیز او ډېر قوي. او چې د اسلام څومره دشمنان په کوم حالت کې موجود دي، د دې صلاحیتونو قوتونه ډېر کمزوري د هغه دشمنانو د دین باغیانو نه چې کوم وړاندې تر شوی دي او هلاک شوی دي. نو هغه طاقتور خلک چې الله تعالی هلاک کړي دي، دا ورته سخت کاری، او دا غي د عادیانو سمودیانو د خلکو مشوري قصې چې تاسو اورېدلې وي. واثار الارض، او هغوی اړولي وزمک. آثار د کنستر ته ویل کی، اړول ته ویل کی، که زمیداران چې څنګه کوي. وعمروها، د زمکه آباد کړي وا، اکثر مما عمروها، زیاد د هغه نجدي موجوده کافرانو آباد کړي ده. وجاءتهم رسلهم بالبينات، هغوی تراله رسولان خپل واضح دلایل سره، یعنی معجزو سره، نو هغوی ونه منل. دې ځکه کې د مخکینی باطل خلکو چې کوم علامات ذکر شو او کوم صفاتونه ذکر شو چې هلاک شوي دي. یو علامات او صفات د هغوی دا وجه په قوت په اعتبار سره ډیر زیات مضبوط، دغه حکومتونه، د هغوی جسمانی صلاحیتونه، دغه وسایل او اسباب ډیر زیات قوي او د موجوده را. او دویم نمبر واثار الارض، وړولي بزمک، یعنی کروندې په لحاظ سره، کروندې په اعتبار سره هغوی ډیر ترقی کړي، ډیر مخکې تللی. دغه شان د معدنیاتو د راایستلو په اعتبار سره هغوی ډیر مضبوط وو. وعمروها، د ځمکې آباده کړي او د دې نهرونه، د دې ولي آبادیانې کورونه د په ناشنا طریقه باندې هغوی آباده کړي وو. اکثر مما عمروها، زیات د هغې نه چې د موجوده و آباده کړي ده. وجاءتهم، او ورته براله رسلهم، پیغمبران خپل، هغوی د هم پیغمبران راغلي وو. موجوده وختونو کې په دې پیړیو کې پیغمبران په خپل نه راځي، خو د هغې وارثان موجود دي. بالبينات، په واضح دلایل سره. فما كان الله، نو الله تعالی لیظلمهم، ظلم کړی په دوی باندې،
یعنی الله تعالی دې د تبا کړي وران کړي نه دي چې وسه صرف کلندرات موجود دي نه انسانان شته نه هغه بادیان هغه اثار شته دي دارسي ختم کړل نو دا بولی الله تعالی ظلم کړی نو نه وما كان الله ليظلمهم نو الله تعالی چې ظلم کړي په دوی باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دیو په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي ځان باندې ظلم کول دار الله تعالی دین دشمنی کوله او دین دشمنی کول د حرکت کا سبب جوړیږي د دې د مثال لکه سړی په خپل باندې زهر راوالي ویز ته چې زهر سکه تا وجني ته چې بجلی باندې تلاس وروړي تا نيسي ته چې بوت ځان وراچې تا ډوبې ور دي سيزي نو د دې نسبت به ته دغه ورته دغه بجلی ته او دغه زهر ته نشي کولای چې ما سره زیاتې وو عام سره د اعتراض نشي کولای چې د زهر او د بجلی د ور سره زیاتې کړي بلکې عام خلک دا وایي چې دې ته ولي ګوتې ورولې دې خو دغه کار دی او دې بوته ولي وردنګل زهر یې ولي سکل نو دا ځکاره خبر ده چې د ظلم نسبت دغه کس ته کیږي بیا دغه شان دین دشمنی د دین بغاوت او د دین سره مقابله کول د ځان خرابول په شان د زهر اسکلو په شان به ور باندې ځان سي زلو نو د دې نو د دې څه ولا ځان چې په خپل باندې تبا کړي ځان باندې په خپل ظلم کړي